قربانی په چا باندې واجب ده. په دې کې د یو گنجائش والا صورت درته بیانوم ځکه مهنګي ډیره زیاته شوې ده. نو د اکثرو کسانو دې کال وس نه کېږي چې قرباني وکړي ځکه د څاروو ریټونه زیات شوي دي او دویم عزتمندو د خوراک څښاک ټول څیزونه زیات شوي دي. نو بعضې ښځو سره لږ ډېر سره وي لږه ډېره چاندي وي بعضې کسان وي هغوی سره لږه ډېره سره زر وي او چاندي وي سره د خپلو بچو د ودونو دپاره ساتلي نږدې د بچي د لور واده را روان دی یا لږه شان د خپل ځان د زیب و زینت دپاره ساتلې ده. نو یو قول خو عزتمندو دا دی چې کوم انسان سره تقریبا 52 تولی چاندي وي 2700 کې لږ ضرب ورکوي چاله سړي 2700 کې ضرب ورکوي 52 له ورکوي 52 له ورکوي شاباس یو کار تاسو هم کوئ که نه مولا خو غریب دونه ګناهګار نه چاره مسله باره وباسي شاباس شاباس 1,41,750 بعض عالمان وی چې کوم انسان سره 1,47,750 روپۍ دي نو بس په دې باندې خو قرباني واجب ده. یو حصه که تا ته په 10,000 میلاو شوه که په 15,000 میلاو شوه که په 20,000 اوس هغې کې ته خپله خواري وکړه که په 1,40,000 باندې څاروی واغستو نو په 20,000 یو حصه شوه که په 80,000 درته میلاو شو مثلا نو په 10,000 روپۍ درته یو حصه شوه. او کمې ښځې سره 1.5 تولې سونه ده په دې باندې خو خامخا فرض ده ځکه نو د 1.5 تولو نه تقریبا 15,18 لکه روپۍ ته جوړېږي دومره روپۍ جوړېږي. او بیا هم دا وایي چې دا خو زما د استعمال ده نو د دنیا هر یو څیز خلک شی استعمالوي د دنیا کوم شی داسې دی چې هغه خلک نه استعمالوي پیسې خلک نه استعمالوي سب پیسې خلک استعمالوي که نه نو خو ته سونه استعمالوي هغه بل پیسې استعمالوي چې په پیسو والا شته نو په تا باندې هم شته. درېیمه عزتمندو صورت دا وي چې کله یو انسان سره نه پوره چاندي وي او نه سره پوره سونه وي صحیح شو یو ښځې سره 1 توله سونه ده 2 تولې ده 3 ده 4 ده 5 ده 6 ده 9 ده د 1.5 نه کمه ده چې 1.5 ته ورسي بیا خو پې قرباني شته که سړی دی که ښځه اوس نن سبا دا سړي ځان سره سونې ساتي ډېر هوښیاران ځکه چې پیسې ساتي بنډلې دي جوړېږي نو دا بس یو خښته والي زموږ دا خلک ورته د سونې خښته وایي هغه والي بس جب کې ځان سره ساتي په دې خلک وایي که چاکلیټ ځان سره ګرځوي یا کورونو کې غوستي ځان سره لږ لږ ځایونو کې. نو د دې وجې نه عزتمندو چې کوم انسان سره 1 توله 2 تولې دي نو بعض عالمان وایي چې دې انسان سره 100-200 روپۍ د ضرورت نه زیاتې یا 1 توله چاندي د ورسره ګوتمې جوړه کړې ده یو ښځې او 2 تولې دې سره سره زر دي 1 توله ورسره سره زر دي نو دا بیا چاندۍ ته راوړي نو چې چاندۍ ته راوړي چاندي خو تاسو اوس ویلې تقریبا 1.5 لک څه کم 1.5 لک روپۍ جوړېږي نو بیا خو 1 توله سونه چې کومې ښځې سره وي په هغې باندې هم قرباني راځي. خو بعض عالمان وایي چې اوس یو ښځې سره 1 توله سونه د هغې غریبي 2 والی دي او یو سره وړوکې شان ګوتمه ده د چاندۍ او ته ورته قرباني وکړه نو په دې خو زکات هم فرض شو نو څاروي دومره ګرانې دي چې دا سونه خرڅه کړي او دا چاندي خرڅه کړي نو بس د دې په همدغه زکات او دا دغه به پې وشي قرباني به پې وشي نو به نورې به دې سره هېڅ هم پاتې نه غریبي به دا غوږونه همداسې خالي پاتې شي. او دغه رنګې میخکې دې خرڅ کو اوس یې 18 پوزه نیولې ده بدې ښکاري او مخکې به خمیزدار یو میخکې پروت و مزیدار چارګل پکې و نو هغې نه هم دې خلاصه کړله نو هغه مولي صاحب ته خیرې کې خدای دا مولي صاحب غر کي زما دې خاوند ته دا څه خبره په دې زړه کې اچولې ده نو ټولې خیرې موږ ته کوي. نو بهرحال یو قول پکې دا دی دا د دغه والا گنجایش والا قول دی. نو د دې مطلب دا دی که چا سره سونه وي او په دې کې لږ ډېر مقدار پیسې وسري لږ ډېر مقدار چاندي وسري نو هله به پې قرباني واجب کېږي که دغه مقدار وسره نه وي بیا پې نه واجب کېږي. نو په دې دور کې که په دې باندې یو انسان عمل وکړي او د دې نه کمه وسره وي نو په هغه باندې قرباني نه ده نو دا خبره هم صحیح ده. بعض عالمان وایي چې نه سونې ته ګوره چې تر څو پورې د 7.5 تولو چاندي عمره پیسې وسره نه وي 15-14 لکه نو بیا پې قرباني نشته دی. نو که په دغه باندې څوک عمل کوي گنجایش لري خو اکثر عالمان وایي چې نه دغه خو ډېرې زیاتې روپۍ دي بس بیا خو د ټول مسلمانان دې وویستل کیسه ختمه قرباني مه کوئ نږدې ورته اسانه ورته ولې نه وایي چې بس قرباني مه کوئ تاسو ټول غریبانان یې. نو دې وجې نه دا قول درمیانه قول دی دا دغه بل قول په شان باندې هم نه دی چې یو انسان سره 1 توله سونه ده او 1 توله سره چاندي ده بس دا دې قرباني وکړي ځکه هغه هم سخت دی. دا یو درمیانه قول دی دې کې بس کې مثلا یو ښځه ده
هغې سره چې کوم دی عزتمندو نیمه توله سونه ده، نیمه توله سونه ده ورسره. نو د دې قول مطابق عزتمندو د سونې یو توله د 7 تولې چاندي برابر ده. دې ته ذم بالاجزا والا قول هم وایي عالمان په اصطلاح کې. زمونږ مذهب کې عزتمندو د امام یوسف رحمت الله علیه دا قول دی چې خیر دی ذم بالاجزا باندې، یعنی دوه څیزونه به یو بل سره یو ځای کې خو د دې حصې به برابرې، هغه دې طریقې سره برابرېږي. جدید انداز کې درته اساني سره وایو یو ښځه د هغې سره نیمه توله سونه ده، نو که دې ښځې سره یو کم 50 تولې چاندي وي، ګوره چاندي زیاته شوه، مخکې خو چې یو توله چاندي مو سره قرباني پېښ ده، اوس نه یو کم 50 تولې چاندي چې وي، یا بالفرض یو ښځې سره یا یو سړي سره 1,32,000 روپۍ دي، 2700 روپۍ توله ده. نو که یو سړي سره یا یو ښځې سره نیمه توله سونه شته او د دې نه علاوه 1,32,000 روپۍ مو سره شته یا یو کم 50 تولې چاندي مو سره شته، نو بیا دې ښځې له پکار دا دي چې قرباني وکړي. او که نه یو ښځې سره نیمه توله سونه ده 1,00,000 روپۍ مو سره دي، بیا هم پې قرباني نشته، 1,20,000 روپۍ دي، بیا هم پې قرباني نشته، په دې باندې خپل ضروریات پوره کوي. او یا دې پې ځان له اسانه خبره د سونه والي، نو که سونه یې واغسته نو بیا خو اسیم 2 تولې سونو باندې اسیم یو نیمه توله باندې اسیم قرباني نشته دی، یا دې پې ځان له سونه والي چې د اختلاف نه ځان بچ کوي. او که نه بچ کوي نو ګنجایش لري خیر دی. که یو سړي سره یو ښځې سره یو توله سونه ده، اوس چا سره چې څومره خپله مسله پکې ځان سره یادوي، نو دې انسان سره که ښځه ده که نر ده 45.5 تولې 45 او نیمه توله چاندي که دې سره به وي، یا مثلا 1,22,850 تقریبا 1,20,000 روپۍ چې دې سره، نو دې ښځه باندې قرباني شته د یو تولې والا، یو توله سونه ده ورسره او دومره روپۍ دي ورسره. که 1,00,000 روپۍ ورسره یې بیا هم پې نشته، 1,10,000 یې بیا هم پې نشته، نو ګنجایش پیدا شو. درېیمه ښځه یا درېیم سړی دی 2 تولې سونه ده ورسره، نو دې سره عزتمندو 38 او د پاسه پې نیمه توله که دومره چاندي ورسره یا د دې مطابق پیسې ورسره تقریبا 1,03,950، مطلب بیا هم د 1,00,000 روپۍ ورسره پکار دي. نو که 2 تولې سونه ورسره شته او 1,00,000 روپۍ ورسره نشته، بس بیا هم پې قرباني نشته، ګنجایش لري که نه کوي، که وي کې بهتره ده، ډېره ښه خبره ده. که یو ښځې سره 3 تولې سونه ده، نو دې سره 31.5 1.5 نیمې تولې که چاندي ورسره وي، یا د دې پیسې مثلا 85,000 روپۍ ورسره تقریبا 15,000 روپۍ دې ښځې سره شته او 3 تولې ورسره سونه هم شته، نو بیا پکار دا دي چې قرباني وکړي. که د 80,000 روپو نه لاندې پیسې ورسره او 3 تولې سونه ورسره خیر دی که قرباني ونه کړي. نو دا عزتمندو که کمې ښځې سره 4 تولې سونه ده، نو دې ښځې سره تقریبا 40 تولې او نیمه توله 40 نیمې تولې 24.5 تولې چاندي ورسره یا تقریبا 66,000 روپۍ ورسره، نو بیا پې قرباني شته. که د دې نه کمه نو بیا پې نشته. که یو ښځې سره 15 تولې یا یو سړي سره 15 تولې سونه ده او دغه رنګې که دې سره 19 نیمې تولې چاندي وي یا د دې مطابق پیسې 47,250 تقریبا 50,000 روپۍ ورسره وي، نو بیا پې شته. که د 50,000 روپو نه ښکته وي او 15 تولې سونه مو سره شته، خیر دی کې وي نه کې قرباني. درېم بل صورت دا د 6 تولې سونه ده یو ښځې سره، نو دې سره 10 نیمې تولې چاندي پکار ده. چې کله سونه زیاتېږي نو چاندي کمیږي. او یو سره مثلا تقریبا 28,000 روپۍ دي، 28,000 روپۍ مې یو ښځې سره شته او 6 تولې دي، نو 6 تولې چې عزتمندو 2,00,000 روپۍ تولم کې نو 12,00,000 روپۍ شوي که نه، نو 12,00,000 روپۍ دې سره هغه دي او دلته سره تقریبا 28,000 روپۍ نور هم دي، نو بیا خو یو حصه قرباني وکړه که نه. که ته هم ځان ته غریبه وې نو بیا دا نور غریبانان تباه دي، نو بیا رښتیا غریب تباه دی، ځکه چې ته تباه یې. اگر کمې ښځې سره 7 تولې سونه ده، نو دې ښځې سره تقریبا 3 نیمې تولې چاندي کوي، یا مثلا د دې مطابق تقریبا 9,000 روپۍ څه د پاسه 9,000 روپۍ ورسره وي، نو بیا پې قرباني شته. که 15,000 روپۍ ورسره وي او 7 تولې سونه هم یو ښځې سره شته سړي سره، بیا هم پې قرباني نشته دی. نو دا به زه دا کلیپ به سبا زه شیرم کم، که د چا نه هېرېدو نو هغه بیان دې ځان ته راوړئ او خپل ځان دې پکې معلوموي چې هلکه ما باندې شته که نه یا زما ښځه باندې شته که نه.